او نن چې کومه دی اوتو شو نو موږ نه اکثر خلک دا تپوس کوي چې موږ به فرست میټینګ کله کال کوو کونسل اجلاس کله کال کوو نو دا هم د سیکشن 79 انډر چې دی سیکشن 78 انډر کې پی لوکل ګورنمنت ایکټ نو هغه به چې کوم سیکټ لوکل ګورنمنت دی او باقاعده اناونسمنت کې دی یو ډیټ چې فلان ډیټ نه چې دی ډیټ نیو شروع شو اگر چې دی افیشلی اوت واغسته دی دا حساب کتاب روان شو خو لکه باقاعده یو ډیټ ورکول دی د کونسل د اجلاس د پاره دا به انشاءالله صوبایي حکومت ډېر زر اعلان وکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو لبخان شیرپوس تاسو په خدمت کې د یو ډېر مهم پروګرام سره حاضر دي. کتونکو دا مخال زموږ سره الیکشن ډسټرکټ الیکشن کمیشن افسره صفیه اکبر صاحبه موجوده ده. دا خلکو د لپاره ډېر مهم پروګرام دی کوم چې منتخب شوي دي او د ولس د خدمت ذمه یې اخیستې ده او نن هغوی چې کوم دی نو اوت واغسته یعنې سوګند یې واغسته چونکې الیکشن کمیشن صفیه اکبر صاحب ته چې کومه ده د 400 خلک منګه میډیا او څومره چې شعوري خلک دي نو هغه خراج تحسین پیش کوي. د هغې غټه وجه دا ده چې الیکشن کمیشن په 400 کې دغه انتخابات په کومه طریقه باندې سر ته ورسول هیڅ قسمه داسې شکایت رانلل چونکې ډېر په ایمرجنسي حالاتو کې د یوې میاشتې یا د 20 ورځو هغې کې بیا خلکو ته چې کوم دی نو ووټر لیسټ ورکول هم ډېره غټه مسله وه. په هغې وختن چې کوم دی تاسو موږ خبر کړی یې. نن به موږ دغې خلکو ته ښایو چې دلته کې څومره خلک منتخب شوي دي د دغه منتخب کسانو کار څه دی دې کې کوم خلک پاتې دي ولې چې مهمه خبره هغه ده چې بعض یونین کونسل پکې داسې دي چې بلا مقابله هلته کې منتخب شوي د هغوی دپاره څه طریقه کار دی او چې چا اوت نه اخیستی نو د هغه کردار څه دی. ډېر خلک بیا داسې وي چې الیکشن خو وکړي هغوی ویې یاره مړه دی کې به زموږ سره څه اختیار نشته دی او زما خو نه څوک مني او نه مې افسر پېژني او نه دا او هغه هغوی بیا خپلو مزدورو له لاړ شي. نو په دغې باندې د خلکو نظر به څنګه او الیکشن کمیشن به هغې کې څه کار کوي ځکه چې د تیر بلدیاتي انتخاباتو تجربه زموږ مخې ته پرته ده چې موږ ډېر چې انتخابات وشو نو هغوی بیا لاړل مزدورو له. نو ډېره زیاته مننه کوم وخت یې راکړی دی او صفیه اکبر صاحبه چې کومه ده کله هم داسې د میډیا خبر راغلی ده یا د ولس خبر راغلی ده یا د خبرتیا خبر راغلی ده په هغې کې شومپړقي نه ده کړې میډیا ته راغلې ده او قوم یې خبر کړی ده دا د یو ښه افسر شناخت وي. په دې هم زه ډېره زیاته مننه کوم چې د وخت راکولو او د ټولو مخکې چې دغه پوښتنه لرم چې 400 کې دې وخت کې څومره چیرمینان یا څومره منتخب نمایندګان راغلل مخې ته. السلام علیکم. الحمدلله په 400 کې زموږ ټول کونسلرانو کوم چې 771 کسانو هغې اوت واغېشته خپل عهدو دې کې موږ د چیرمینانو نه بیل اوت واغېشته تحصیل چیرمین نه بیل اوت واغېستلی شو او باقي چې کوم جنرل کونسلرز وو یا په ریزرو سیټونو راغلي وو هغې نه هم بیل اوت واغېستلو. دې سره تاسو دا ویلی شئ چې زموږ د لوکل ګورنمنټ الیکشن چې کوم دا لومبۍ مرحله وه دا د خیره سره سرته ورسېده. پس دې به دا کونسلران په خپل علاقو کې د عوامو د ولس د خدمت کارونه سټارټ کوي او دې ته چې کوم اختیارات حکومت ورکړي دي صوبایي حکومت د هغې انډر به دي د خپل کارونه جاري ساتي. دې حوالې سره موږ سره په 400 کې 3 داسې کونسل دي چې کوم تاسو خبره وکړله صدران یاغي بندان او بهلوله تنبولک چې هلته کې زموږ جنرل کونسلز بلا مقابله راغلو. موږ به اوس انشاءالله قریب دې لپاره شیډیول اناونس کوو او دغه ته چې کوم جنرل کونسلز دي دغه کې چې کوم کس خواهشمند دي د چیرمنشپ دپاره به خپل کاغذونه جمع کوي او بیا به د کونسل په اجلاس کې د کونسل د چې کوم اجتماعي فیصله چې کوم میجارټي فیصله هغې چې په چا باندې رضا راله هغه کس به د چیرمین کېږي او هغه به د خپل کونسل چیرمین شي او هلته به تحصیل کونسل کې ممبر شي. الحمدلله په 400 کې دا ټول مراحل ډېر په خیر خیریت سره پر امن طریقې سره سرته ورسېدل او دې حوالې سره د ډسټرکټ ایډمنسټریشن د 400 د عوام او تاسو ټول میډیا او شکرګزار یو چې تاسو موږ سره په هر مرحله کې مرسته کړې ده تعاون مو کړی دی خلک مو خبر کړي دي. او که د اختیاراتو خبره وشي نو چې کوم زموږ نیبرهوډ کونسل دی ویلیج کونسل دي نو څنګه چې مخکې به دې خپل کارونه جاري ساتل لکه د خپل علاقې د صفای صورتحال حوالې سره دې سره اختیارات دي د علاقې د ترقۍ دپاره چې کوم ډیولپمنټل پلانس چې کوم به تحصیل کونسل جوړي هغې دپاره به هغه ټول هوم ورک د ویلیج کونسل یا نیبرهوډ کونسل والا کوي. دوی به خپل تحصیل کونسل والا خبري چې زموږ په علاقه کې دې ځای کې ترقیاتي کار پکار دی په دغه علاقه کې دا کار پکار دی نو دوی په مرسته سره او دوی په چې کومه دي تجاویزي هغې سره به چې دی نو تحصیل کونسل هغې علاقې له فنډز ورکوي. دې نه علاوه تقریبا 10-12 ډپارټمنټس داسې چې هغه
د لوکل ګورنمنت ایکټ په ذریعه سره د تحصیل ایڈمنسټریشن ته حواله شوي دي، تحصیل کونسل ته حواله شوي دي، کې ایجوکیشن دی، سپورټس دی، ایګریکلچر دی، لایف سټاک دی، سوشل ویلفیر دی. دین علاوه په خپل خپل علاقو کې د پیدایش، د فوتګۍ، د ودونو او د طلاق اندراج ساتل دا هم د زمونږ ویلیج کونسل چې کوم کونسلز دي د هغې ذمهداري جوړیږي. او څومره تاسو ته پته چې زمونږ کوم چې ویلیج کونسل چیرمنان دي هغه هلته کې په تحصیل کې ممبرز دي، نو عمده خلک په خپل علاقې د خدمت دپاره خپل علاقه کې هم کار کوي او په تحصیل کونسل کې به د هغې نمایندګي هم کوي. د تا چې کوم محکمې یادې کړې دي د چیرمین سره هم دی که نه تحصیل میر سره به صرف د دې د هغه محکمې چې کوم لوکل ګورنمنټ ډپارټمنټ ته یا تاسو چې لوکل ګورنمنټ ته حواله شوي دي د دې کې پی لوکل ګورنمنټ ایکټ په تھرو د دې پوره یو لیست دی چې کوم دغه ایکټ هغې کې دي لګولې دي او دې کې تقریبا 10-12 ډپارټمنټ تاسو چې ما کوم چې پاپولیشن دی، زراعت دی، ایجوکیشن دی، پبلک هیلث دی، سینیټیشن وغیرہ دي، نو دا دې ته حواله شوي دي. لکه دغې حوالې سره چې کوم کار کېږي په خپل خپل علاقو کې چې کوم فنډز اجرا کېږي دا هر څه به د تحصیل ایډمنسټریشن یا تحصیل کونسل په تھرو کېږي. میډم دوی تاسې څومره پورې فنډ داسې پته ته شته چې دوی 100% فنډ به دوی ته مختص کېږي؟ ګوره الیکشن کمیشن چې کوم دار اختیار دی خو زمونږ د الیکشنز کولو حوالې سره کار دی، زمونږ کار دې لپاره د الیکشنز کنډکټ کولو. باقي چې کوم دي اختیارات دي، دي چې کوم فنډز دي، دي هر حساب کتاب چې کوم دی دا به د لوکل ګورنمنټ ډپارټمنټ انډر راځي، دا به صوبایي حکومت د لوکل ګورنمنټ ډپارټمنټ په تھرو دې ته هینډ اوور کوي هر څه. او نن چې کوم دي اوته شو نو موږ نه اکثر خلک دا تپوس کوي چې موږ به فرست میټینګ کله کال کوو، کونسل اجلاس کله کال کوو، نو دا هم د سیکشن 79 انډر چې دی سیکشن 78 انډر کې پی لوکل ګورنمنټ ایکټ، نو هغه به چې کوم سیکټ لوکل ګورنمنټ دی هغه باقاعده اناونسمنټ کړي د یو ډیټ چې فلان ډیټ نه چې دی ډیټ نیو شروع شو، اگر چې دی افیشلی اوت واغسته دی دا حساب کتاب روان شو، خو لکه باقاعده یو ډیټ ورکول دي د کونسل د اجلاس دپاره دا به انشاءالله صوبایي حکومت ډېر ژر اعلان وکړي. د اجلاس لپاره بیل ډیټ ورکوي؟ بالکل د اجلاس لپاره ځکه چې د هغه اجلاس نه دی د ټینیور سټارټ شي چې دی د مدت سټارټ شي د حکومت دورانیه. د دومره لیټوالې ولې راغی چې دا 4 میاشتې دوی در په در ګرځېدل، اوس په دا پکې یو بېله مسله راغله چې اوس په صوبایي حکومت ورته د اجلاس بیل یو تاریخ ورکوي؟ دا اصل کې عوام ته مسله ښکاري خو دې وروستو څه نه څه لیګل وجوهات دي، قانوني پیچیدګیانې وي. که تاسو خیال کړي موږ چې په فرست فیز کم 17 ډسټرکو کې الیکشن وشو، نلته په 12 ډسټرکو کې څه نه څه وجوهات د وجې نه ریزلټ کمپلیټ نه و، چېرته په بدامنۍ د وجې نه و، چېرته ډیتس شي وو، لکه لکیمه ورځ کډیې خان کې هغه تحصیل امیدوار یې ویشته و، موږ سره په سرو کمر کې یو سړی په الیکشن پر ورځ باندې وفات شو، نو دغه ټایپ پیچیدګیانې چې هغې وجې نه هغه الیکشن ریزلټ کمپلیټ نه و. نو موږ په 19 دسمبر باندې اول یو مرحله وکړله، بیا هم د دې دویم مرحلې لپاره کوم کې چې د امن امان د وجې نه یا د فوتګۍ د وجې نه الیکشن پاتې شو او په 13 فروری باندې وکړو، بیا د هغې نوټیفیکیشن په 4 مارچ باندې وشو دغې دویم مرحلې د خلکو. د قانون دا وایي چې تاسو نوټیفیکیشن کله کې د هغې نه بعد به 15 ډیز کې دنه دنه دی حلف اخلي، نو که تاسو 4 مارچ نه حساب کړئ نو په 19 باندې هغې 15 ورځې جوړېږي. نو موږ خو الحمدلله ټول د 17 ډسټرکو کې د 19 مارچ نه مخکې د حلف برداري وکړله، خو چونکې څه اختیارات د کمیشن دي څه صوبایي حکومت دي، دا صوبایي حکومت اختیار دی په دې قانون کې، دا په دې نوي قانون کې دی، بالکل په دې نوي قانون کې د اختیار دی به خپل باقاعده ډیټ اناونس کوي چې دغه ډیټ نه دوی خپل اجلاس راغواړي او دغه نه دي چې کوم ټینیور دی هغه سټارټ شي. میډم د سپیکر راته ووایي مخکې چې موږ اسمبلۍ ته لاړو یو نایب ناظم اعلی یا سپیکر به ناست و، د هغې څه طریقه کار دی؟ د نایب ناظم چې کوم کنسپټ دی په دې نوي ایکټ کې داسې خاص نشته، او چیرمین سره د اختیار شته که تحصیل چیرمني که د ویلیج کونسل نیبرهوډ کونسل چیرمني، هغې د اختیار لري چې په خپل کونسل کې ځان له یو ملګري داسې سلیکټ کړي چې هغه د دې په عدم موجودګۍ کې چې د کونسل دا معاملات چلی، خو د هغې چې کوم هغه باقاعده اختیارات په قانون کې هغه هغسې نشته. او چې کوم ځای کې تحصیل کونسل دي نو هلته چې کوم ټي ایم او صاحبان دي هغې به هلته کې سیکرټري تحصیل کونسل سرف کوي. میډم تاسو د دې سیمې یې دلته کې موږ اکثر الیکشن چې ګورو یا څوک الیکشن ته ودرېږي نو ډېر پکې د خدمت په جذبې وي، خو ډېر دا وي چې یاره تعلقات جوړ کړو، دا به ټرانسفر کړو، هلته کې به ټیکه راشي، ټیکهداري سسټم به دې کې څنګه وي، د دې پروسس څنګه دی؟ ګورې دا عوامي انتخابات دي که نه، دا خلک چې کوم راغلي دا ما تاسو نه دي سلیکټ کړي، دا عوامو سلیکټ کړي دي. که چېرې د عوامو په خیال دا خلک مناسب نه دي یا دی کې څه خامې وګڼي
نو نیکسټ ټایم بیا داسې خلکو ته ورکړو چې کوم دي نه بهترې وي. دا خو چونکې د ولس خوښه ده، د ولس اختیار دی چې ځان څوک مشرۍ دپاره رامخې کړي دي. اوس که دغه مشران په خپل مشرۍ پوه نه شي او خپل هغه اختیارات غلط استعمال وکړي، دا خو زموږ ټولو بدنصیبي دی. او باقي خو زما دا مشوره چې تاسو وګورئ که داسې کسان وي چې ستاسو په خیال په دغې ازمایش کې پوره رانغلل تاسو ته او تاسو چې کوم اعتماد په هغې کړو هغې خیال ونه ساتلی شو، نو چې کله بیا تاسو نیکسټ انتخابات کوئ، نیکسټ ټایم په تاسو دا مرحله راشي، نو بیا مهرباني وکړئ داسې خلکو له ووټ ورکړئ چې کوم ستاسو زړه ګواهي ورکوي چې دا د سیټ قابل دي، ځکه چې دا سیسټم خو په داسې ښه کېږي، دا خو بهر نه څوک نشي راتلی. میډم خو داسې یو چیرمین وي که نه چې د هغه کردار ټیک نه وي، هغه سو ادارې بلیک میل کوي، هغه غلطه دنده کې ملوث وي یا هغه خپل کار نه کوي، بس دغه وي، نو دې کې الیکشن کمیشن څه کولی شي؟ قانون دا وایي کې پی لوکل ګورنمنټ ایکټ چې که داسې یو چیرمین چې په هغه باندې د خپل کونسل اعتماد پاتې نشي، نو مخکې به موږ ورته عدم اعتماد ورته امپیچمنټ ویل کېږي په دې نوي قانون کې. نو دوی به داسې کیس فارورډ کوي صوبایي حکومت ته لوکل ګورنمنټ ډپارټمنټ په تھرو، او وزیر اعلی صاحب چې دی چیف منسټر هغه چیرمین چې دی سیټ نه خواپولی شي. صحیح. او میډم دا اوس چې د سور کمر دا څنګه دی د دوی په دې کې ووټ واغستی شو، او دا کم چې تاسو دا درې یاد کړل که نه، دا درې جبیلا مقابله دي، نو دوی نه خو ووټ نه دی اغستی شوی؟ صدران یا غیبندان او تنبولک کې چې کوم جنرل کونسلران دي هغې د جنرل ممبرانو ووټ واغشت، پارټ سی چې ورته کوم موږ وایو هغه حلف باندې حلف واغست، او باقي دغې کونسل کې چیرمین به چې کله دا کونسل فرسټ اجلاس راوغوستلی شي، دی په چې کله په یو کس باندې رضا راشي د زموږ چیرمین د الیکشن وکړي دغه هغه کس بیا وروسته چیرمین وټاکلي. نو دغې درې کونسلو فی الحال چې دی چیرمینان نشته. دوی له څه موده څه وخت بلکل موږ د ریټرنینګ افسر پروپوزل لیږلی دی اسلام آباد ته، موږ ریټرنینګ افسر جوړو او چې څنګه صوبایي حکومت ډیټ راکړي فرسټ میټینګ دی راغواړي، دی له موږ چیرمینان سلیکټ کړو انشاءالله. صحیح. ډېره زیاته مننه کوم میډم د وخت راکولو. ګرانو کتونکو دا وه میډم صفیه اکبر صاحبه چې ډېرې خبرې وکړې. انشاءالله خو ستاسو څه سوال وي د الیکشن کمیشن نه، نو بالکل موږ ته کوټ کولی شي، بیا به راځو میډم نه به هغه سوال کوو، تاسو ته به جواب میلاویږي. دغه الیکشن چې څونه په پوره امن شفاف طریقې سره وشو، دوی خپل کار ختم کړ، اوس د ضلعي انتظامیې کار دی، اختیار تاسو ټولې خبرې واورېدلې، بس په هغې بحث نه کوو. یو سیستم دی روان دی، پاکستان سیستم دی په کومه طریقه باندې روان دی، خو زموږ دغې سره کار دی چې یاره ډېر په شفاف طریقې سره د انتخابات شوي دي، د الیکشن کمیشن کار دی. څه کمې کوتاهۍ وي دوی پوره کړي دي. نن چې اوت واغستی شو، دوی ته به دا ټول آرو چې کوم دی ریزلټ راځي چې کوم ځای کې یو چا به اوت نه دی اغستی، نو هغه به منتخب نماینده نشي ګرځولی که نه میډم، هغه به اوت ضرور اخلي، نو هغه دې اوت واخلي، ولې چې هغه د دغه وفادارۍ او د دغه ضلعې د دغه صوبې د دغه ملک چې کوم دی د قانون پاسداري به کوي. نو انشاءالله بیا به راځو، بیا به ورسره خبرې کوو. ډېره مننه، خوشحاله.